السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې محترمو دا ضروري مسله ده د ټولو مسلمانانو پورې ورسوئ او په غور باندې واجب په کتاب کې مې کتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شجره نسب د څلورو پوښتو پورې یادول دا فرض پر هر مؤمن مسلمان باندې که نارینه یې او که زنانه یې د څلور پوښته پورې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نسب په دې ته یاد چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم محمد دی د فلار نوم یې عبدالله دی د عبدالله د فلار نوم عبدالمطلب دی د عبدالمطلب د فلار نوم هاشم دی د هاشم د فلار نوم عبد مناف دی یعنی د څلور پوښته پورې به هر مسلمان ته دغه شجره او نسب یاد دی اوس که چیرې په کور کې پوښتنه وکړي د زنانو ته هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم ووځي نو د پلار د نیکه د تر نیکه دا نومونه به دې ته چیرې یادي دا خو هېڅکله دې ته معلوم نه دي نو دغه فرض ده دا مسله در هر مؤمن مسلمانه پورې ورسوه ځکه یوه دیني مسله یادول زده کول د رسولو رکعاتو نفل زیات ثواب لري او که چیرې یو سړی د سهاره سه پر سلو نفلو باندې ودرېږي در ماخستنه پورې به دغه سل رکعاته نفلونه دی نه کېده نو باید دغه مسلمان دغه مسله خپله هم یاده کړو او در بل مؤمن مسلمانو پورې هم ورسوو که نارینه وي او که زنانه وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شجره نسب نه خبر شي د څلور پوښته پورې باید هر مؤمن مسلمان ته یاد وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم محمد د فلار نوم عبدالله د عبدالله د فلار نوم عبدالمطلب د عبدالمطلب د فلار نوم هاشم د هاشم د فلار نوم عبد مناف باید دا هر مؤمن مسلمان یاد کی او همیشه دا په ذهن کې ونیسي او که چیرې نن د یو قید اعظم پوښتنه کوي د علامه اقبال پوښتنه کوي د نور انسانانو پوښتنه وکړي د هغه شجره نسب هر چاته یاد دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ ته نبی دی او موږ امتیان یو د خپل نبی د شجره نسب سره مسلمانان نه خبره دي او د غفلت په خوب باندې بيد دي باید را بیدار سو او شهران سو دا مسله فرض ده باید هر مؤمن مسلمان دا یاد وساتي